بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم بخت زمان یوسفزی. تاسو د روانو چارو پروګرام هنداره دا وخت پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر نه نیغ په نیغه ګورئ. قدرمنو کتونکو مونږ او تاسو ګورو چې ملک کې یو ځلې بیا سیاسي هلې ځلې پیل شوي دي او دغسې خیبر پښتونخوا کې هم د مختلفو سیاسي جماعتونو ترمنځ یو بل سره رابطې هم شروع شوي دي. مونږ ګورو چې د مستقبل چې کومه سیاسي نقشه ده هغه به څنګه وي، په دې به مونږ خبرې کوو. مونږ وکتل چې تېرو ورځو کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او د پاکستان مسلم لیگ نون ترمنځ یو ځلې بیا رابطه وشوه. د هغوی چې کوم قیادت و کوم مشرانو هغوی میلاو شو یو بل سره او هغوی دا وویل چې د یو ګریټر کاز دپاره د یو غټ مقصد دپاره موږ خپل منځي چې کوم اختلافات دي هغه موږ هیر کړي دي او د یو لوی مقصد دپاره موږ یو ځای شوي یو. هغه لوی مقصد دا دی چې موجوده حکومت چې دی د دې خلاف داسې څه عملي کاروایي وکړو چې حکومت ختم شي، یا د بیا نوې انتخابات وشي یا د په اسمبلی کې دننه تبدیلي راشي. همدغه هلې ځلې مونږ ګورو چې خیبر پښتونخوا کې هم مخې ته راغلي دي. مونږ وکتل چې د دې ځای چې نه صرف د خیبر پښتونخوا بلکې د پاکستان چې کوم یو لوی سیاسي جماعت دی عوامي نیشنل پارټي د هغوی او د ایم کیو ایم ترمنځ هم څه رابطې شوي دي. دغه ولې شوي دي؟ په تېرو وختونو کې دغه رابطې ولې نه وې شوي؟ آیا د دې تعلق په سند کې د بلدیاتي انتخاباتو سره کیدی شي او که نشي کیدی؟ او بیا مونږ وکتل چې دلته د پاکستان تحریک انصاف د حکومت خیبر پښتونخوا کې تقریبا 8 کالو نه زیات وخت وشو. په دغه دور کې دوی څه کړي دي؟ د ولس د اطمینان چې کوم لیول دی هغه څومره دی؟ کمې داسې مسلې دي چې هغه اوسه پورې حل طلب دي، حل کېدل غواړي، کمې حل شوي دي؟ په دې به هم یو عمومي نظر مونږ اچوو. بیا مونږ ګورو چې دلته د بلدیاتي انتخاباتو کومه ړومبۍ مرحله وشوه، په هغې کې د مخالفې ډلې دا دعوه ده چې پاکستان تحریک انصاف هغومره سیټونه وانغستلی شو څومره چې د هغوی تمه وه یا څومره چې هغوی له پکار و. د دې څه وجوهات دي؟ په دې هر څه به مونږ یو نظر اچو او د خیبر پښتونخوا د مستقبل په سیاسي نقشه به هم یو نظر اچو چې که کال یو نیم پس بیا دلته انتخابات کیږي نو څه توقعات دي؟ کومې پارټیانې چې د هغوی تیاریانې کوي او څه تیاریانې اوسه پورې شوي دي؟ زموږ د نننۍ ناستې ړومبنۍ میلمنه میرمن سمر هارون بلور صاحبه ده، دی صوبایي ترجمان دي د عوامي نیشنل پارټۍ او د صوبایي اسمبلۍ غړي هم دي. میډم تاسو ته په خیر راغلی وایي. تھینک یو. زمونږ دویم میلمه لحاظ علي صاحب د سینیر صحافي او تجزیه کار دی. دی بلکې نن د یو لیک ما کتلی په دغه حواله. لحاظ علي صاحب تاسو ته هم په خیر راغلی وایي. میډم څه ګڼئ تاسو د پاکستان تحریک انصاف چې د خیبر پښتونخوا مسلو ته کم اپروچ و په تېرو 8 کالو کې، تاسو د یو سیاسي کارکون په توګه باندې هغې ته څنګه ګورئ؟ ګورو جی، پاکستان تحریک انصاف چې کوم دلته حکمرانی وه اب زه 2 حصو کې ډیوایډ کوم. چې کوم ټایم خټک صاحب چیف منسٹر ہو اور سینٹر کې د نون لیگ حکومت ہو نو هغې ټایم کې هغې ما په حساب چې اوس نن سبا کوم د دې رویه د هغې نه څه قدرې بهتر د دې ډیلینګ هم یو سیاسي کس صوبې انچارج او هغې ځان سره د هر پارټي خلک هم چلول اور بیا دې سره یو سکیپ ګوټ و، مطلب چې کوم کار دې نه ټیک نه کېدو یا کوم سمی نه راتلو دې په وفاقي حکومت باندې به هغه خبره اړوله. اوس 3 کالو نه دی یو کمپلیټ پوزیشن اف پاور کې دی. اسمبلی کې دی سره 3/4 میجورټي شته، سینټر کې د دې پارټي حکومت دی. دې سره اوس چې کوم مس گورننس دی زموږ صوبې کې څومره بدامني ده اور څومره د سیاسي رابطو یو کمی ده، د دې جواز اوس نشته. د دې اوس چې کوم یو جواز هغه ختم شو. تاسو دا وګورئ چې زموږ نیټ هایډل پروفیټ دی سنټر نه نشي راوسته، د مونږ د صوبې ان اف سی اوارډ دی خپل حکومت نه دی نشي راوسته. تیر حکومت کې نواز شریف صاحب حکومت کې خیبر پښتونخوا ته دا پیسې ملاو شوي وي. مونږ اوس د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه زموږ د صوبې هایډل پروفیټ نشي اخیستلې. زموږ سی چې کوم یو کاونسل دی هغې کې چې کوم زموږ نماینده ممبر دی د دې صوبې نه بلونګ کوي. مطلب یو داسې قسم اپروچ دی چې زه نه پوهېږم چې دا دی قصدن کوي یا دی هغه لیول اف انکامپیټنټ دی چې یو تیار شی ورته ملاو. دونه لوی هغه دی ته د اپوزیشن یو غړی ضرورت هم نشته. اسمبلی کې دی خپل په خوښې باندې بیلز ترامیم هر څه امینډمنټس پاس کولی شي، خو هغې باوجود تاسو ګورئ چې صوبې کې داسې لګي چې حکومت نشته.
गवर्नेंस नश्ता गुड गवर्नेंस तासो प्रे दी गवर्नेंस नश्ता सूबे के और द देशी यो चिकुम तासो रिफ्लेक्शन दे अब बल्दियाती इंतखाबातों की गोरी बल्दियात दस से शोबा द चिकुम के द इलाकई ताल्लुकात द फैमिली द डिलीवरी सर्विस अगे बंदे डेढ़ ज़्यादा वोट अगे द हो कतासो वोटिंग पैटर्न गोरी खल को बल्दियात पर हिसाब बंदे वोट न दे आचोले खल को जनरल इलेक्शन पर हिसाब बंदे वोट आचोले दे और खल को हुकूमत खिलाफ अखपल वोट यूज़ करे दे खल को सरा खुलास की नोट सनिश्ता अगी चगे अगी सुरे अगी फरियाद अगी और दो लपारा सोचता दे ना दी अखपल लोए ऐवान ना उजी ना नो कुम इलेक्शन यो बिल पर मयार बांधे पकारो चे शवेओ और तेर अतकालो ना जमुक सूबे के द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत दे टोल डिलीवरी टोल फंड्स टोल डेवलपमेंट दी दलासा दी वर्कर दलासा शवीदी दे हद पोरे चे ज़कात चेक सम दी वर्कर पलास डिस्ट्रीब्यूट केगी चे कुमशीस के पकार दे चे यो डेरा जायज़ पैमाना भी खो खल को अगा शैना दे कतले खल को बदमनी कतले दा खल को ग्रानी कतले दा और अगे लिहाज से खल को अखपल वोट का लिहाज अली से तासो चूंकि पदे सियासत बांधे द खैबर पख्तूनख्वा पर सियासत नज़र हम लरई तासो पिली कई हम मैडम चिकम तरफ ते इशारा वकड़ा पागे बिया नूर तफसील सरम खबर को चे बिजली चिकम गटा दा अगर रा नगला खल को चे खपल खफगान खकारा को बल्दियाती इंतखाबातों की द ग्रानी दलासा या द बदमनी दलासा खुदा से खुब हम सवी तासो पर नज़र के लका मुंग द हेल्थ कार्ड खबर डेरे उरू चे लका अगेन आम उलस्त फ़ायदा शविदा दगसे द बिलियन ट्री खबर की दगसे द तालीम मैदान की द सेहत मैदान के नूर चिकम दा से इस्लाहात शविदी न गणी चे दा से जनी मनसूबी शतद चे अगा मुंगा क्रेडिट वर्कू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ त खैबर पख्तूनख्वा के ډیره زیاته مهرباني یو خدای له چې زما په ځای کې چې تر پاکستان تحریک انصاف سو کس نه غو خپل حکومت ډیفند کړي وي او په خپل طریقو خو چې کوم خدي د یو صحافي په نظر بزاغي ته خو یم چې کوم بد دی هغه نه بد وي صحت کارت سہولت کارت واقعي د حکومت یو لوی ګام دی په دې کې شک نشته چې د انیشیټیو خیبر پختونخوا حکومت شروع کړ او د جرمني امدادي ادارې چې کوم د داغي په تعاون سره په 2014-15 کې او داغي نه پسته اوس په د موجوده حکومت دا ټولو خلکو ته ورسول او په 2021 کې دا د خیبر پختونخوا ټول خلک په دې ادارې کار کړل دا هغه د خیبر پختونخوا خو د هغه چرته په پروګرام به نو پاغي باندې وګ پاغي کې بیکلاګ اوس ډیر روان دي ان دی وکه خلکو ته د کال 2018 او 20 ډیټ د اپریشن د پاره ورکړل کیږي دا پکاره چې د ایشو او دغه هم خلک وایي چې دغه پیمنٹ طریقې کار هم چې د باندې دوی خو موضوع چې به هغه ډیر بوګر صرف پر یو موضوع باندې بشو نو دا یو بیکلاګ چې کوم روان ما په خیر خبر پختونخوا حکومت ته یو پاغي کې دا چې اډمیټډ پیشنټ تر اوسه پورې ډیل کیږي او زه تر په پیشنټس چې کوم دی مطلب زه تاسو ته د الارچ ډیټا وما نو سوري د خبر پښتون د درو غټ هسپتالونو چې کوم په خبر کړي نو تقریبا لکه 3 کروڑ پورې خلک چې کوم د سرکاري هسپتالونو ته او پی ډي تر دي او پاره کې لیس دین 5% چې کوم د اډمیټ کیږي نو یو خدای سیس چې نو به دا غي د وجه نه دا ایشو چې کوم رااله خبر پښتون حکومت دا کړی بلین ټر سونامي پاره باندې کې نورم غوته پورته کیږي خو واقعي ده چې د وخت کې په ټوله دنیا کې چې کوم د انوایرنمنت ایشو دا یا داسې منسوبې پکار وي زما په خیال ټیک ټاک ایشو دا او هغه به نورم ایکسټند کړه تاسو ته پته 10 بلین سونامي چې کوم دی ودروله د وخت خبر پښتونخوا کې پاغي اعتراض چې ونی دومره کړلی شوی دي نه دي کړلی شوی خو کومنګ وو چې یو عرب نه دي حکومت چې کوم داوا چې 1 ارب 18 کروڑ درخت چې کوم د موږ پړمبي فیس کې کړی دي کله غوړم ګورو هم په کروڑونو به هم لګولې شوی دا خبره هم صحیح ده چې د جنگلاتو پالیسی چې کوم ده مطلب د ونو د کټای پالیسی د وخت ډیره زیاته سخت په تیرو وختونو کې چې د نورو پارټ حکومتونو په هغه وخت کې داسې جنگلاتو کټای کې د دې وخت کې انتهایی سختی په دغه سيزونو کې د دې نه علاوه خبر پښتونخوا حکومت سوات ایکسپریس وې دا په خپل کریډټ کې دالي خو بعضی سيزونه زه به تاسو ته دا وایم دا سيزونه په وخت کې راشي لکه نن که زه راتلم نو که لس کاله مخکې تاسو ماته دې پروګرام ته ویل نو زه سټوډنټ وم په هغه وخت کې نو هغه وخت کې زه نه خو لس کاله پس ما په صحافت کې لس کاله وخت واړو دا غیر پس تاسو ما راوړ بعضی سيزونه د پاکستان تحریک انصاف د وخت مشورته سره لکه زه تاسو ته وایم دلته انډیپندنت مانیټرینګ یونټ دی لکه انډیپندنت مانیټرینګ تاسو خبره لیازلی صاحب جاری ساتي دا وخت کتونکو موږ سره د پیښور سابقه نائب ناظم چې کړه د سیټي ډیسټریکټ پېښور قاسم علي شاه صاحب زموږ سره پلاین دي شاه صاحب په خیر راغلی ستړي مشي
قاسم علي شاه صاحب زموږ سره په لاین دی، سابقه ډسټرکټ نائب ناظم د پېښور چې دی د پاکستان تحریک انصاف سره دای تعلق دی. شاه صاحب تاسو زما आवाज اورئ؟ ښه، تاسو خبره جاري ساتئ د دوران کې باغی سره رابطه دا ویل چې لکه انډیپندنت مانیټرینګ یونټ په ایجوکیشن کې نو دا د عوامي نېشنل پارټۍ په دور کې د دې معاهده وشوه، خو میچور چې کوم دغه پاکستان تحریک انصاف په دور کې شوله. نو بعضې څیزونه د حکومتونو سره روان یې، هغه که په دې حکومت کې نه یا په راتلونکي حکومت کې کېږي او که په دې حکومت کې نه په بل حکومت کې به کېږي، دغه رنګه دا منصوبې به کېږي. خو بلا څیزونو سره د اعتراضات هم کولی شي. د خټک صاحب دور چې کوم دی د هغې خپل واقعي دی چې په هغه دور کې د وفاق نه د غوښتنو چې کوم انداز و ډېر سختو په اسلام آباد کې مارچ شو، خو دې حکومت کې واقعي ده چې د اوبو د بجلی د خالص منافع یا د ایجین قاضي فارمولې په حقله دوی صرف چې کوم دی د کمیټې چې کوم دی مشترکه مفادات کونسل کمیټې چې کوم اجلاس دی هغې ته میډم حکومت دا دعوه کوي لکه دا وخت چې موږ دلته ناست یو وزیر اعظم صاحب چې دا فیصل آباد کې د صحت کارت افتتاح هم وکړه، هغوی دا دعوه کوي چې موږ د صوبې لکه سل په سل آبادي یا هر یو وګړی چې دی د هغه په جیب کې موږ 10 لکه روپۍ واچولې. تاسو نه ګڼئ چې دا غټ ګام دی؟ وګورئ جی چې کوم ښه کاري ته به موږ ښه وایو، زه به دا نه وایم چې صحت کارت انټایرلی خراب اقدام دی، دا به زه کله مو نه وایم. خو چې صحت کارت کې که تاسو وګورئ که هغه میډیکل کمیونټي ده هغې خپل ډېر اعتراضات دي اور آی تھنک صحت کارت باندې موږ یو تفصیلي پروګرام وکړو نو دا به ډېر بهتره وي. بیا چې کوم پیشنټس دي هغې ته ډېر کمپلینټ دی چې څنګه لحاظ بھائی تاسو ته وویل 2 کال د خلکو ته د زړه تکلیف دی، هغې ته ډسمبر 2022 والا د اپریشن ډیټ ملاو دی. نو مطلب زه دا نه پوهېږم چې دا مس مینجمنټ دی که یو آی واش دی، دا دواړه شیزونه کیدای شي. د کوم دوایانې، د کوم سوچرز، د کوم سټیچز، ایون چې کوم سلاین ډرپ صحت کارت باندې ملاويږي، هغه باندې د میجر ډاکټرز چې کوم اسوسییشنز دي هغه خپل تحفظات رجسٹر کړي دي. په نور په اس فورم باندې څوک هغه आवाज نه اوري، نو په سوشل میډیا باندې که څوک لاړ شي ګوري هغه پورا یو ریکارډ پروت دی چې دا سب سټانډرډ لو کوالټي سوچرز استعمالېږي آپریشنز کې، لو کوالټي میډیسن استعمالېږي، برانډ نیم میډیسن نه استعمالېږي، هغه جنریک فارم استعمالېږي. اور بیا چې کوم یو لایف تھریټنینګ ډیزیز چاته هارت پرابلم ای ته جنوري کې ډایګنوسس شو چې تاسو ډسمبر کې به اپریشن کېږي، اکاس خو 12 میاشتې نشي انتظار کولی، اب خامخا پرایویټ دا کار کوي. یو ایکس رے یا ای سی جی کول ہوتا شپږ میاشتو ټایم ملاويږي. نو د صحت کارت اوازه ډیره لویه ده، خو په ګراوند که تاسو راشي وګورئ د صحت کارت کې دونه هچز دي چې خلک بیا مجبوره دي چې هغه په پرایویټ ډاکټرز او په پرایویټ پریکټس باندې خپل علاج. حکومت په کارکردګۍ هم خبره کوي، وختي ما ارزو کو چې سیاسي جماعتونه چې دی یو بل ته بیا رابطې شروع شوې دي، تاسو سره هم رابطې شوې دي، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون هم رابطې شوې دي. څه ګڼئ څومره حده پورې به تاسو خوشبینه یې کامیاب بشئ تاسو چې کومه دعوه کوئ یا نور چې کوم سیاسي جماعتونه دی اپوزیشن کې چې حکومت نه به موږ ټف ټایم ورکو، دغه اتحادونه څومره چیلنج دی حکومت لپاره؟ ګورئ جی حکومت ټول نه مخکې خو ځان دپاره په خپله چیلنج دی، هغې ته د اپوزیشن ضرورت نشته، هغې ځان کې پوره دي، هغې ځان کې روز ځان له څه نه څه یو نوی کارنامه وګوري. که نن هم تاسو ګوري د حکومت یو ډېر لیډینګ فګر واډا صاحب ډسکوالیفای شوی دی، د دې تیر دې هفته کې دا دریم یو تاسو ویلی شي لیډینګ پولیټیکل فگر پاکستان تحریک انصاف والا ډسکوالیفای شوی دی، هغه یو خو واپس بحال شو. هغې خو ګوري دا څه شو کوي، دا شو کوي چې دی خلکو په نظر کې د دی خلکو طریقې کار کې د قانوني حیثیت نشته، د زموږ د پاکستان چې کوم قوانین دي هغې برعکس، هغې طور طریقې کار برعکس دی خپل سسټم چلی. اپوزیشن جماعتونه رابطې کې دي، عوامي نیشنل پارټي سره هم بیشتر جماعتونه رابطې کې دي. مونږ مخکې ویلي دي، مونږ اوس هم په ریکارډ باندې دا خبره کوو، غیر جمهوري طریقې کار زموږ پارټي به کلم نه سپورټ کوي. مونږ د ملک کې جمهوریت دپاره ډېرې قربانیانې ورکړي دي، زموږ ډېر اوږد سټرګل دی، هغې کې زموږ ډېر مشرانو قربانیانې ورکړي دي. ډیموکریټک طریقې کار باندې د نااهل اور سلیکټډ حکومت نه که څه طریقه جوړېږي چې کوم باندې کنسنسس جوړېږي نو هغې کنسنسس یې سبا مونږ هم جوړېږي. صحیح. الیاز علي صاحب تاسو نن یو تجزیه لیکلې ده، ما وختي لوستله، په هغې لږ
عمومي تاسو نظر واچوي هغه خو تاسو د عوامي نېشنل پارټي او د MQM ترمنځ چې کومې رابطې شوي دي په هغې به میډم نه هم مونږ نظر واخلو. تاسو څه ګڼئ څه روان دي د سیاست په میدان کې پاکستان کې او بیا خیبر پښتونخوا کې چونکې تاسو راتلونکي نقشه هم مخې ته راځي څه روان دي؟ که تېرو د څلورو انتخابي عمل موږ وګورو نو په هغې کې تاسو وګورئ د انتخاباتو نه تقریبا کال 2 کاله مخکې یو مومنټم شروع کیږي او په هغې کې سیاسي جماعتونه یو بل سره ملاویږي، اتحادیه او په حکومت باندې د دباو اچولو کوشش کوي. که تاسو وګورئ دا کار د شوکت عزیز صاحب په حکومت کې مو بیا د هغې نه پس تاسو که یاد شي ګیلاني صاحب حکومت هغه ختم شو، راجا پرویز اشرف صاحب راغلی او د هغې نه پس تاسو ته پته ده نواز شریف صاحب حکومت تیرو بیا د هغې نه پس کې دې وخت کې دا حکومت راغلی. د ټولو حکومتونو ته که موږ ګورو نو سیاسي جماعتونه عمومي توګه هم دا ورځې دي چې په 1.5-2 کالو کې چې انتخابي سیاست ته کوم پاتې وي هغې کې دا سیاسي جماعتونه اخري کال کې خو بیا بس کمپین شروع شي، صرف جلسې وي، بیا صرف جلسې وي. دا بالکل ستاسو خبره صحیح ده. عوامي نېشنل پارټۍ سره په لومړي ځل متحده قومي مومنټ پارټۍ MQM پاکستان خبرې وکړه. دا هغه جماعت دی چې همیشه د دوی ترمنځ د کراچۍ په سیاست باندې تاوتریخوالی د اولنۍ ورځ نه قایم دی. د 1986-87 نه والا تر د 2021-22 پورې دا تریخوالی چې کوم دی د MQM او د ANP ترمنځ تاسو خبره جاري ساتئ. تیمور سلیم جګړه صاحب دا وخت صوبایي وزیر سیاست د خیبر پښتونخوا هغه زموږ سره په لاین دی. جګړه صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. السلام علیکم. جګړه صاحب دلته کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په کارکردګۍ باندې خبرې ترې روانې دي او خصوصا چونکې ستاسو صحت سره ستاسو تعلق دی او فلیګ شپ پروګرام دی د پاکستان تحریک انصاف صحت کارت چې دی په دغه باره کې دا خبرې مخې ته راځي چې یو دی کې پینډنسي ډېره زیاته ده، بیک لاګ پکې ډېر دی او چې کوم سیریس مریضان دي هغوی ته ډېر وروستو تاریخونه ورکولی کېږي، خصوصا د زړه چې کوم اپریشن وي او دغسې نور چې کوم سیریس مسلې دي. څه وایي تاسو چې که تاسو صرف دا وګورئ چې کوم دا صحت کارت دی دا خو یو پوره انقلاب دی. زمونږ یو ټینډنسي ده په دې ملک کې چې مونږ ښه کار وشي نو هغې کې سراغ او نقطې لټوو او چې هغې نه کومه فایده راسي خلکو ته هغې باندې خبره نه کوو، نه څوک په فیکټس یا په نمبرو باندې خبرې کوي. زه فخر محسوس کوم چې په دې یو کال کې دا یو کال نه چې کوم یونیورسل رول آؤٹ شوی دی 5 लाख چې کوم دی ټریټمنټ صحت کارت تھرو شوی دی 5 लाख. دې نه مخکې چې کله 25% کوریج و نو د کال به تقریبا 50,000 چې کوم دی کوریج کېده. نو مونږه 10 ګنا په یو کال کې دنه تقریبا د دې کوریج زیات شوی دی. تاسو وګورئ دا 5 लाख چې کوم دی مریضان دي، 5 लाख خاندانونه دي، دې کې اربونه روپۍ چې کوم دی هم د زړه په اپریشنز باندې لګېدلي چې کوم خلکو ته بیخي ایس ایکسس نه وو د داسې اپریشن کولو والا. ما خو حیرت کېږي چې کله دونه لوی سهولت په دونه غټې پیمانې باندې پوره قوم ته راسي، هغې باوجود چې کوم دی مونږ دا مس سټیټمنټ اف فیکټ یعنی دروغ چې کوم دی هغه بیانو. جګړه صاحب په دې لږه خبره وکړئ، لیور ټرانسپلانټ هم تاسو په دې کې اوس شامل کړی دی، دې نه به خلکو ته څومره فایده وي، دا څومره غټ قدم تاسو ګڼئ؟ زه به دا مهم چې لیور ټرانسپلانټ ته راځم، خو د دې علاوه هم چې چېرته پینډنسي کېږي په څه کیسز کې پینډنسیز خامخا په انشورنس کې کېږي. وګورئ تاسو سره چې کوم پرایویټ هاسپټلز دي هغې کې اوس 2 قسمه علاج دی، یو په پیسو باندې یو په صحت کارت باندې، او د هغې کپاسټي چې کوم ده هغه لیمیټډ ده. چې کپاسټي لیمیټډ ده نو په صحت کارت خو به هغوی علاج کوي، خو چېرته نه چېرته به هغوی دا هم وایي چې مونږ فاسټ ټریک علاج لا چارج کوو. دا شی په ولایت کې هم وي، دا شی په یورپ کې هم وي، دا هغه هر ځای کې وي چې په انشورنس یا فری هیلث کیر پروګرامز وي. اوس تاسو خپله دا ووایئ چې یو خواته ماشاءالله موږ فخر محسوس کوو چې دې نه هم زیات سهولیات موږ په دې کې اچوو. لیور ټرانسپلانټ د 10 लाख اپریشن هم نه دی، تقریبا د 50 लाख اپریشن دی چې په 1% خلک به په پاکستان کې افورډ کولی نشي. هغه مونږ په صحت کارت کې واچولو. بهترین هاسپټلز کې د پاکستان چې کېدی شي اولنی اپریشن په شفا انټرنیشنل هاسپټل کې اسلام آباد کې وشو، او انشاءالله دې کې به مخکې زمونږ په حساب په کال کې به 200 لیور ټرانسپلانټ چې یو میگا پروسیجر دی هغه به کېدی شي. جګړه صاحب سیاسي جماعتونه چې د کومې مخالفې ډلې دي هغه د حکومت په ضد بیا یو ځای کېږي، یو بل ترمنځ رابطې هم هغوی شروع شوي دي بلکې شوي دي. څومره غټ چیلنج دی تاسو دپاره، ستاسو تیاریانې څه دي د دې چیلنج د مخنیوي دپاره؟
زمونږ دی چیلنج خپل د حکومت ډیلیوري دی. ما خیال کې چې څونه د اپوزیشن پارټیانې دي هغه ټول په 20 کالو کې ټول ایکسپوز شوي دي. هغوی ته خطره دا ده چې که دا پاکستان واقعي سم شو چې په کوم لارې باندې روان شوی دی نو هغوی ته به چې کوم لارې دي په سیاست کې هغه انتهایي تنګ شي. مونږ ته یو چیلنج دا ضرور پیش شوی دی چې مونږ ته حکومت ملاو شوی دی نو یو خوا د 20 کالو چې کم ګند او هغې نه پس په دنیا کې دویم جنګ عظیم نه پس چې کم ټولو کې چیلنجنګ معاشي حالات وو چې کم کووډ د لاسه دنیا کې ګراني راغلی وه د هغې دواړه هم مقابله کول. تاسو ته پته چې د تیل قیمتونه په دنیا کې تقریبا 3 ګنا زیات شوي دي. تاسو ته پته چې په ګلوبل سپلای چینز باندې چې کوم د ایشو راغلی د هغې باوجود که مونږ خلکو ته صحت کارډ پرنګ که مونږ پېښور کې BRT پرنګ پروجیکټ که مونږ په پوره صوبې کې د ریسکیو سروس که مونږ سکولونو کې د 6 اربو روپو فرنیچر که مونږ د هیلث بجټ په 15 کالو کې دننه ډبل کولی شو. دا رو لګیا دي خلکو ته د یو نوې پاکستان عکاسي ضرور کوي. په دې کې زما په حساب خو اپوزیشن نه چې کوم دی هغه نشته. موږ هغه پروټیسټ ویلکم کوو چې هغه ایکسپوز شي چې څنګه PDM په پېښور کې یو جلسه کړې وه او 9 پاټو په یو ځای ما خیال کې 90 کسان هم نو یو ځای کړي. زموږ چیلنج دا دی چې موږ د پاکستان خلکو لا بهترین کارکردګي وښایو هغې له موږ شپه ورځ مهنت کوو. جګړه صاحب تاسو زموږ سره په لاین اوسئ. ستاسو کولیګ د صوبایي اسمبلی ممبره سمر هارون بلور صاحب دا وخت زموږ سره د اپوزیشن نمایندګي کوي. د دوی تجزیه اخلو بیا ستاسو طرف ته واپس راځو. جی میډم منسټر صاحب چې کومې خبرې وکړې ګراني خو ټوله دنیا کې د هغې باوجود چې د هغې ډلې ورکړل څه وایي تاسو؟ منسټر صاحب خو یو ډېر ښایسته سپین ډاکټر دی. هغې خبرو ته یو خپل انداز سره یو خبره وکړي. د دې ټول نه مخکې خو هغې د PDM جلسې خبره وکړه نو زه به د دې ته وایم چې لږ یاداشت خپل سټرانګ کړي. بلدیاتي الیکشن کې پېښور کې زموږ چیف منسٹر اور د پېښور 15 الیکټډ MNAs اور MPAs یو جلسه شانتي کړې وه. جلسه ورته نه شو ویلې کارنر میټینګ به ورته ووایو چې کوم کې CM صاحب دونه خفه شوی و چې هغې جلسې ته راتلو نه انکاري شو. نو په جلسې په نمبرز باندې دی نه ځي دی چې کوم تیاری وایي نو لیفٹ رائٹ خود دی کولیگز دی چې د ماره الیکشن کې دھاندلی کول پروسیس کې ډسټرپشن کولو لپاره اغي الیکشن کمیشن آف پاکستان نه ډیسکوالیفای کېږي. کدی تیاری دونه خوا کدی تیاری دونه سټیبل اور سیټ وا نو چې کوم DI خان کې چې کوم بنو کې چې کوم دا بېضابطیانې شوي دي پېښور کې څو ځلې موږ دا بېضابطیانې ونیولې سټیمپډ بیلټس مونږ نیولې دي. مونږ دا وایو چې دی د راشي په ګراوند باندې خپل کارکردګي باندې د خبره وکړي او لایک آی سیډ مخکې صحت کارت ان ټوټالیټي غلط هغه نشته خو هغې کې دا ایشوز دي. اوس کدی وایي چې دا بیکلاګ دی خو دا بیکلاګ اډریس کول غواړي چې کوم سیریس پیشنټس دي امراض قلب کې مبتلا دي نور امراض کې مبتلا دي هغې دپاره هر غنټه کاونټ کوي. نو موږ دا خبره داسې نه شو کولی په داسې ایزي خبرو کې نه شو کولی. اور انفلیشن دا رښتیا خبره ده. کووډ-19 پوره دنیا کې یو وبا وه خو زموږ انفلیشن فګرز بنگلادیش نه خراب دي انډیا نه خراب دي سریلنکا نه خراب دي. مونږ خو به خپل نیبرنګ کنټریز کې وایو چې چا انوایرمنټ مونږ په شانته دی چې چېرته د کووډ چې کوم آوټ ریچ و هغه زموږ ملک په شانته و او چې چا معاشي حالات یو زمانه کې مونږ په شانته وي هغې مونږ نه دونه مخکې ولې لاړو او مونږ دونه رستو ولې پاتې شو. خبره دا ده چې حکومت ته پکار دی چې هغې خپل انټرنلی وګوري چې مونږ چېرته غلطي کوو مونږ نه چېرته کمی راغلی ده. همیشه دا ملبه په تیر حکومتونو باندې غورځولو لپاره نه به کار نه تیریږي. اوس 8 کالو نه خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی نو دی به تر څو زوړ حکومتونو باندې دا ملبه غورځي. په کار دا دی چې دی خپل هغه کې وګوري او بیا زه وایم زما په وینا باندې د دی په وینا باندې د لحاظ بھائی په وینا باندې دا خبره نه ده. خبره دا ده چې عوام څه فیل کوي
عوام څومره فیل کوي چې د دې د ټینیور کې گورننس څنګه دی جی. هغه ځان محفوظ فیل کوي هغه دا فیل کوي چې زموږ حکومت زموږ دا ژوند چې کوم لایف سټایل دی هغه بهتر کو نو دا فیصله به موږ عوام لاس کې پرېږدو دی په وینا باندې به موږ نه ځو. جی جګړه صاحب تاسو د میډم خبرې واورېدې په دې هم خپل نظر راکړئ بل د بلدیاتي انتخاباتو خبره هم وشوه کومې غلطیانې چې شوې وي یا مخې ته راغلې وي د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سیټونه کم شوي وو هغه تاسو څومره حده پورې اډرس کړل او دویمې مرحلې دپاره چې ستاسو کومې تیاریانې دي چې هغه غلطیانې بیا ونه شي په دې هم خبره وکړئ او میډم چې کوم سوالونه پورته کړل په دې تجزیه راکړئ تاسو. بالکل جی چې څه غلطیانې یا چیلنجز دي هغه به هم قبلو او دا هم یو فیکټ دی چې اته کاله حکومت نه پس د پبلک ایکسپیکټیشن چې کوم دی او حکومت نه بل رنګي وي خو ما ډېر غور سره د سمر بیبي خبرې واورېدې تاسو راته ووایي یا سمر بیبي راته وایي چې دا ټولې مسلې دی ریس کې دی کې څه یو حل څه یو خبره وکړه دی سره څه یو پالیسي شته یو پالیسي راته ووایي او د د لیډرانو د پی ایم ایل این د پیپلز پارټي د ټولې صوبې کې یو اپوزیشن هغه وګورئ سوای د جړه او د سیاسي بیانات تاسو وګورئ چې کوم دا دونه سیریس چیلنجز دي چې کوم کې موږ حکومت کوو د دې کې د یو مسلې چې کوم دی ریس کوي د دې د حل وای دا عوام ته کته پکار دي نه موږ سره فل حل شته تاسو موږ ته انویټیشن راکړئ موږ تاسو سره بکینو موږ به تاسو ګایډ کوو هغه شیزونو کې فل تاسو اسمبلی کې ریکارډ وګورئ چرته یو ځکه دای چرته د دې حل یو خو وایي چې خلکو د 100% تنخواګانې زیاتې کوي دا به نه وایي چې پیسې چرته نه راځي یو خو به وایي چې علاج چې کوم دی د هغې د بیکلاګ نه وي دا به نه وایي چې هغه څنګه وکړو یا څنګه ونکړو یا دی سره چې دا 80 کاله موقع پاتې شوې ده د دی دا صحت کارډ ولې انټروډیوس نه کړو زموږ خو به غلطیانې وي خو دا زه هسې ډېر کلیرلی ویلی شم چې دې الیکشن دا ثابته کړه که دونه مشکل حالات کې اے این پی په پېښور کې ټول یو سیټو ګټلو په خپل هوم ګراوند چارسدې کې یو سیټو نه ګټلو په مردان کې یو سیټو ګټلو ما خیال کې کم از کم د دې دا سیاست خو خلاص دي او ان شاء الله موږ به خپل غلطیانو نه زده کړه وکړو او عمران خان د دې صوبې واحد لیډر وو دی او ان شاء الله ویبا دا موږ یو ځل بیا هم ثابت ډېره مهرباني تیمور سلیم جګړه صاحب پاکستان ټلویزیون له د وخت راکولو لحاظري صاحب تاسو خپل خبرو ساتئ میډم تاسو بیا جواب به ورکړي جګړه صاحب چې کومې خبرې وکړي یو خو دا وایي چې زه سره په دې وخت کې خپل کتنې چې جګړه صاحب او سمر بیبي چې کوم نه کزن هم دي د دې خپل منځ کې کزن هم دي او تعلق د مختلف سیاسي جماعتونو سره ظاهر د پوینټ اف ویو مختلفي من نازل لګ لایټر نوټ باندې مې دا خبره وکړه چې دا او چونکه هغه حکومت کې دی او د اپوزیشن کې دی نو دوی حکومت کې پاتې یو خو دوی حکومت کې هغه اپوزیشن کې خو رښتا ده دوی حق پخره رښتا ده تاسو څنګه ویلې د سیاسي رابطو خبره خبره وختي سیاسي جماعتونو د وخت لګیا دي رابطې کوي دلته پی ډی ایم جوړ شو پی ډی ایم عوامي نېشنل پارټي پاکستان پیپل پارټي لاړه هغوی خپل دغه کو دی وخت تازه بیا رابطې روانې او رابطې په دې لړ کې دي چې سیاسي جماعتونه بیا یو پیر تاسو ته پته ده چې څنګه په تیر هفته کې زرداری صاحب د شهباز شریف صاحب سره ملاو شو دغه رنګه د ملاقات نه ته ظاهريږي چې په 28 فروری باندې کم د پاکستان پیپل پارټي مارچ دی چې هغه پوسټ پون شو دغه رنګه د پی ډی ایم چې کم مارچ دی کړه دوانه یو جوائنټلی وشي نو د رنګه بعد ټول سیاسي جماعتونو بچ کم دی په دې کې د اپوزیشن برخه واخلي دا یو دغه سیده دی وکه په سیاسي جماعتونو چې کم دی روان دي خو دې وخت تاسو به یو خبره ده چې فواد چودري صاحب د نن نه 2 ورځې مخکې دا خبره پخلی کړې چې حکومت به هم میدان ته راوځي او حکومت به هم باقاعده جلسې کوي وزیر اعظم به د هغې مشري کوي او تاسو ته پته دی وخت کې په پنجاب کې او په خیبر پښتونخوا کې په 18 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات په 28 مارچ باندې دغه رنګ په پنجاب کې ډېر زر په دې خبره کو بیا تاسو چونکه خپل تجزیه کې دا هم ویلي دی چې د ام کیو ام او د ان پی چې کله موږ خبره کوو میډم بیا په دې ټولو باندې عمومي نظر راکړي چې تاسو چې لکه د باچا خان بابا چې کله دنیا نه تله او بیا بیبي چې کله وفات شو په دغه غټو موضوع کې هم هغه چرته رابطه نه د کړی یا نه دی راغلی خو اوس داسې څه مجبوري ده چې غیر حلل سیاست کې ګوره یو سیزم حرف اخر نه وي زه به لږ د دې نه یو نقطه اضافه کوم په د دوی د پارټۍ مشر ولی خان بابا په تیر وخت د پاکستان پیپل پارټۍ متعلق سخت لهجه اپناو کړی په تیر وخت کې دوی خو ټیک ټاک دی او بل مخالف پاتې شي خو 2008 د اقتدار نه پس چې کوم د دوی تعلقات ښه شوي دي مطلب دا تعلقات ایون د کراچۍ د اے این پی
ما په دغه خبر کې دا هم لیکلي چې د کراچۍ ANP پاکستان پیپل پارټي سره د تلو په ځای باندې MQM ته فوقیت ورکړي چې موږ ته دوی سره تلل او هغه جماعت اسلامي سره رابطې شوې دي ته ما خو تاسو ویل چې صف بندۍ نه کیږي او په هغه کې څوک چاته راسي کیمستري جوړیږي دی واقع ولی خان بابا وفات شو دغه مخکې باچا خان بابا وفات شو دغه مخکې چې دغه نه پس چې کوم دی بیگم نسیم بیبي سنگین ولی خان چې کوم وفات شو ولی خان ولی باغ ته دوی چرته نه دی راغلي MQM پړومبي دلدارل دی وخت په کراچۍ کې MQM دا ریکارډ دی چې هغه د پرویز مشرف صاحب د دور نه تر اوسه پورې د اقتدار نه بغیر نه پاتې شوی او د اقتدار د دور نه لومبه دور دی 2018 جی وخت چونکې هم کم د میډم نه چونکې خبرې ډېرې شو بل دغه باندې هم تاسو خبره وکړئ چې چرته داسې خونه ده چې په کراچۍ کې کم د پښتنو ووټ دی نو MQM غواړي چې دغه د هم مونږ ته ملاو شي دغه ملاقات باره کې مستقبل په نقشه باندې خبره وکړئ وګورئ جی دا تاسو خبره بالکل صحیح ده چې دا پړومبني ځل باندې د MQM سره ډیلیګیشن داسې ولی باغ ته رالو مونږ چې کوم ولی باغ ته وینو مونږ وینو چې دا د ټول صوبې غټ کور دی دا د ټول صوبې مشري ځای دی هر کس التا ویلکم دی بشمول عمران خان صاحب اور اغي چې کوم فالوورز دي خبره دا ده جی چې کومه خبره باندې ما اوس جګړه صاحب باندې تنقید کولو چې دا صرف هوایی خبره ده چې جی دی سره سولوشن نشته سولوشن د پاره به پکار دی مونږ یو ټیبل باندې بکینو مونږ خپل هوم ورک سره راځو حکومت خپل فیکټس اینڈ فیګرز سره راځي اور یو سیریس یو بحث یو ډیبیټ بکیږي نو به د بلچا عقل یا د بلچا رائے چې کوم دی حکم خلک چې میډم دا وخت تاسو ګوري د جګړه صاحب خبرې هم واورېدې د هغې دپاره تاسو خپل اپروچ مخې ته کیدی چې خلکو ته پته ولګي چې لکه دی راشي دی به داسې دا حل کوي زموږ یو ډیټیلډ اپروچ دی خو اکونومیک اپروچ پرمخته کولو لپاره مونږ ته د حکومت اپروچ پکار دی حکومت به خپل فیکټس اینڈ فیګرز مونږ سره شیر کوي نو هغه کې به بیا مونږ وایو چې جی دیکھې دا سه پلس ماینس کوي دا شه دلته ایڈجسٹ کوي بیا مونږ وایو اول وفاق نه زموږ حق خراوالی کنه چې کوم حق باندې تاسو متفق یې مونږ خو هر حق غواړو مونږ خو ټوبیکو سیس هم غواړو مونږ خو خپل منرالز مایننګ حق هم غواړو هغه حق عوامي نېشنل پارټي غواړي مونږ صوبایي خود مختاری کمپلیټلی غواړو خو چې کوم حق الریډي د قانون سازی شوه دا غي باندې ټول متفق دي خو هغه حکم نشي غوښتلې MQM اور ANP مینس کې دا خبر وشو کراچي کې خصوصي طور باندې ز پخپله کراچي کې لوی شوم زما والد صاحب التا سیاست کړي دي ډیره خونریزي شوه دا اور هغه چې کومه خونریزي مونږ خیبر پختونخوا کې فیس کړي دا هغه ټیرریزم هغه داسې چې یو نامعلوم شخص یا یو نامعلوم طاقت او قوت مونږ باندې حمله کولې دلته خداو چې آمنے سامنے کورونو کې آمنے سامنے نیبرز بچی یو بل خلق پیژني او بیا اغي په لاسانی بنیاد باندې یو بل سره جنگیدلی دي نو کده کې د خونریزي کې د دشمنی کې د جګړې کې سب بهتري راتلی شي او مونږ پر امن طریقې سره اغي خپل سیاست او مونږ خپل سیاست اغي خپل بیانیه ده مونږ خپل بیانیه ده که مونږ دا کولې شو کراچي بیا یو داسې هب دی او داسې سنټر دی چې هغه هر کس اون کوي ای کې هر قومیت تل دی هغه ته هر قومیت الته سیاست هم کوي الته روزګار هم کوي نو کدی سیاست کې مونږ یو پرمن انګل راوستې شنو د کې زموږ خبره سمه هارون بلور صاحب تاسو مننه کوم لحاظري صاحب تاسو مننه کوم جی کتونکو تاسو هم مننه کوم د تیمور سلیب جګړه صاحب هم مننه کوم چې د ټلیفون د لارې پروګرام کې شریک شو خبره دا شو چې په نننۍ ناسته کې نه صرف دا چې د حکومت موقف مخې ته راغی بلکې د اپوزیشن چې کوم مخالف ډلې کوم سیاسي جماعت ته عوامي نېشنل پارټي یا د هغې چې کوم یو کلیکټیو اپروچ دی د هغې نمایندګي هم وشوه اجازت غواړو د الله په امان